په سوات منګوره کې د مقامی ټریکینګ کلب لخوا د پاکستان هغه غرونو ختونکو دپاره دستوره ترسره شوې ده کومو چې کال 2020 کې نړیوال ریکارډ جوړ کړی. دغه دوران د مختلفو سیمو ټریکرانو خپلې تجربې هم شریکې کړې. د مشرق ټي وي نماینده نیاز احمد خان دا ریپورټ ګورو. د سوات په منګوره کې د SPS نومي ټریکینګ کلب لخوا جوړه کړې شوې دستوره کې د پاکستان لپاره په کم عمره کې د دنیا دنګ غر ماونټ ایورسټ سرکونکي شهروز کاشف، سرباز خان او عبدالجوشي په اعزاز کې درنه دستوره ترسره شوه چې پکې دغه درې تنان او د پاکستان نوم په دنیا کې ټریکینګ په میدان کې روښانه کوونکو ته د هیروز خطاب ورکړی شو. دستورې وروسته د پاکستان لپاره اعزاز ترلاسه کوونکو ویل چې دغه اعزاز باندې دوی ډېر خوشاله دي او باید چې راتلونکي وخت کې نور ځلمې هم د پاکستان نوم په دنیا کې روښانه کړي. تو میرا ماؤنٹینئرنگ چوز کرنے کا اصل مقصد یہی تھا. تو ٹورزم کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. آپ کے پاس دنیا کے 5 بڑے پہاڑ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. ان لوگوں نے جو پروگرام یہاں پہ منعقد کیا یقیناً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا ہمارے لیے. د ستورې په مهال مشرانو ویل چې پاکستان د ایڈونچر ټوریزم لپاره ډېر ګټور او پراخه ملک دی. که چېرې دې اړخ ته پاملرنه وکړه شي نو پاکستان ترې لویه ګټه پورته کولی شي. په دې کې چې د چولستان د ډسټرکټ بالبور پنجاب نه هم کسان راغلي دي، په دې کې د کوټې نه هم کسان راغلي، په دې کې د ګلګت بلتستان نه، د پېښور نه، اسلام آباد، لاهور، بوریواله. یقینا زه ویلی شم نن چې کوم پاکستان د پروګرام په سوات کې وشو دا د پاکستان د لیول دا زموږ د پاکستان یو پروګرام و. نو دا نننی پروګرام ډېر زیات ښکلی دی خو موږ ته په قومي سطح باندې او په پرایویټ سطح باندې او په پبلک سطح باندې موږ له پکار دي چې دا موږ پروګرامونه وکړو او د خپل علاقې مارکیټینګ وکړو. د ستورې په اخره کې ماونټ ایورسټ او نور دنګ دنګ غرونه سرکونکو ته یادګاري شیلډونه، نقد انعامات او په خصوصي توګه د سوات روایتي شال او پکول په ډالۍ کې ورکړی شو چې ورغلي میلمنو ډېر خوښ کړل. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات. پېښور کې د سوپر های